بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. ما شاء الله. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ما شاء الله. وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. माशाल्लाह. मुफ्ती अल्लामा सैयद इकराम अली साहब जो तिलावत कलाम फ़ाक की सआदत हासिल कर रहे थे, सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं. मूंग बमख के आगा सवालात वायु चे कम सवालात मूंग ता दमख के ना मलगरो राली गली या कम पतेर प्रोग्राम के पाती शवी सवालाती नो अवल बमूंगा आगा सवालात स्तासु सर शेयर कऊ और कबिया चरता वक्त हुई नो स्टेप बाय स्टेप स्तासु सवालात चिकम दी आगा बस्तासु सर बिया जवाबात चिदी आगा बा तासु ता मुफ्ती से बिया दर कई. जी मुफ्ती से इरशाद वज़ीर साहब जी अगीव सवाल करे दे जी चे परपाल कंपनी के काम कवल कार कवल अगर संग दीजी. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. परपाल कंपनी दा अवल खुद दे कंपनी तारुफ कमा जी. दा कंपनी ची कमदनो दा द नूर कंपनियानो द तशहीर द पारा कार कई. जी. यानी अगीव یو خپل جوړ شوی سیز دی ته مخې ته کی او بیا دا کمپنی هغه اډورټایزمنټ د هغې کوي، د هغې تشهیر کوي، د هغې له شهرت ورکوي، مشهورۍ په قسمه طریقو سره دا د نورو کمپنیانو دپاره کار کوي د تشهیر. دې کې دوه قسمه کارونه عام طور باندې کیږي. یو دا په داسې طریقې سره کار کوي چې څوک په دې کې کارکنندی نو هغه د ځان سره اجیر واخلي، یعنی د ځان سره په نوکرۍ باندې واخلي، د مزدور په حیثیت سره هغه ته به طور دیاړي دیو چې کوم دی نو پیسې ورکوي او بیا کچري دا اجیر دا څوک چې اغسته کار کننده څوک چې ورسره کار کوي
دا که چرته ښه کارکردګي وکړي نو د هغې په بدله کې دوی هغې ته اضافي انعام هم ورکوي. جی یعنی هغه نیټورک مارکیټینګ چې کوم وي هغې په اعتبار سره دا کار کوي. نو بیا په دې صورت کې د دې کمپنۍ سره کار کول، پرپال نامي کمپنۍ سره کار کول جایز دي. یعنی دا اجیر دی، عامه مزدوري اخلي د هغې نه، بیا جایز دي. دویم که چرته دا سړی د دې کمپنۍ سره په دې ترتیب سره کار کوي چې انویسټمنټ د دې کیږي، یعنی په طور مضاربت دا کار کوي، نو په دغه صورت کې بیا دا کمپنۍ والا د دغه شخص لپاره معین تنخواه ږدي او په طور مضاربت تعیین د پیسو دا ناجایز دی. البته حصه مقرریدل درست دي، خو چونکې کمپنۍ والا حصه د شخص ته نه مقرروي بلکې تعیین د پیسو ورته کوي، نو په دې دویم صورت کې که چېرې دی د هغه کمپنۍ والا سره به طور مضاربت کار کوي نو په دغه صورت کې د دپاره کار کول درست او جایز نه دي. جی مولانا حسین زیب حقانی صاحب جی هغه سوال کړی دی جی چې په اوقات مکروهه کې مونځ کول دا څنګه دي جی؟ جی او زمونږ مولانا حسین زیب حقانی صاحب السلام علیکم ورحمت الله، او دی چې کوم سوال کړی دی چې په اوقات مکروهه کې مونځ کول چاهے هغه نوافل دي یا چاهے هغه فرض دي یا سنت دي، دا ټول په اوقات مکروهه کې کول ناجایز دي، مکروه تحریمی دي. اوقات مکروهه دا 3 وختونه دي. یو وخت چې کله نور راخیږي طلوع افتاب، دویم وخت زوال افتاب چې کله نور بالکل د اسمان میز لراشي، او دریم وخت غروب افتاب یعنی چې په کم وخت کې نور پریوزي. نو په دې 3 وانو وختونو کې نوافل او فرایض هر قسمه مونځ کول دا ناجایز دي، مکروه تحریمی دي. یو خبره، اوس بعضی وختونه داسې دي لکه د سحر د طلوع افتاب پورې د صبح صادق نه واخله تر طلوع افتاب پورې چې په دې یو وخت کې د سحر د مونځ د دغې 4 رکعاتو نه علاوه فرض مونځ خو کیدی شي خو نوافل نشي کیدی. دغه شان یو وخت بل دی د مازیګر د مونځ نه بعد تر غروب افتاب پورې، په دغه وخت کې د مازیګر دغه مونځ یا نور فرایض هغه خو کیدی شي خو لیکن د نوافلو نه یا د سنت و مستحب وغیره دا قسمه منځونه په دغه وخت کې نشي کیدی. نو لہذا معلومه دا شو چې 15 قسمه اوقات شو. بعضی اوقات داسې دي چې په هغې کې نوافل هم نه کیږي، فرایض هم نه کیږي، او بعضی وختونه 2 داسې دي چې په هغې کې خو فرایض چې ته څومره غواړې ادا کولی شي خو لیکن نوافل په هغې کې نشي ادا کولی. جی سراج الدین صاحب جی هغې سوال کړی دی جی چې د خاوند او کور والا که چېرته په جماعت کې یعنی د جمع سره دا دواړه مونځ کوي نو د دې څه حکم دی؟ د دې د اقامت یا د اذان چې دی د هغې څه حکم دی؟ او دویمه خبره هغه دا کوي که چېرته امام چې دی هغه اقامت کوي جی نو امام به کوم طرف ته مخ ګرځوي؟ دی 3 قسمه سوالونه کړي دي. اولنی سوال دا چې ښځه او خاوند په کور کې مونځ کوي نو د دې مونځ څه حیثیت دی؟ بالکل دا مونځ د دیو کیږي، د جماعت ثواب به دې دوانو ته میلاویږي. پکار دا ده چې همدغه شانتې دی وکړي، خو ښځه به د سړي په شان د دې امام سره د خپل خاوند سره د نږدې نه ودرېږي ښي طرف ته، بلکې دا به شاته د امام نه ودرېږي، د سړي نه به شاته د زنانه ودرېږي په صف کې. دویمه خبره دا ده چې د زنانه دپاره اذان کول دغه شان اقامت کول دا جایز نه دي. پکار دا ده چې دغه خاونې چې امام جوړیږي دا اقامت وکي او مونځ دیو دواړه شروع کی. که چېرې اقامت نه کوي نو په محله کې په هغې جومات کې چې کوم اذان او اقامت شوی دی دغه اقامت د دې دواړو دپاره کافي دی، دغسې د دې دواړه مونځ شروع کی. بل سوال دا کړی دی چې که چېرې یو امام اقامت کوي نو خپل مخ به کم طرف ته ګرځوي؟ نو عام طور باندې ذهن ته خدا خبر راځي چې امام مخې ته شي نو هغه به مقتدیانو طرف ته مخ راوګرځي او اقامت به کوي، لیکن داسې نه ده. دا امام صاحب به
چې څنګه نور خلک اقامت کوي او کم طرف ته مخي یعنی قبلې طرف ته مخي دغه شان به دا امام صاحب هم چې اقامت کوي نو قبلې طرف ته خپل مخ ګرځي. جی شکریہ. رحیم الله صاحب جیغیو سوال کړی دی جی چې که اذان شروع شوی د هغې څه کلمات چې کوم دی هغه تیر شوي او انسان د هغې جواب ورکوي نو د کم ځای نه شروع پکار دی چې دا جواب ورکړی شي. او دویمه خبره چې د اذان جواب ورکول دا واجب دی او که نه؟ جی که چرې یو انسان اذان واوري او د جواب ورنکي اول خو پکار دته دا ده چې څنګه اذان واوري الله اکبر الله اکبر دا مؤذن ووایي او دی ورپسې دغه شان کلمات ادا کي او دغه شان جواب دی ورکي لفظ به لفظ جواب ورکي. خو که چرې دی داسې ونه کړی شي او نیمې ته اذان ورسي نو د دپاره دا هم درست ده چې بالکل خاموش دي شي چې کله اذان مکمل ختم شي د هغې نه بعد د د اذان په یو ځای باندې د جواب ورکولو شروع وکړي د الله اکبر نه واخله تر اخره پورې دی لا اله الا الله د دې ځای پورې دی جواب ورکړي. او داسې هم دی که چرې وکړي نو بالکل درست وي چې مخکې کم اذان د ده نه شوی دی مثلا د حی علی الصلاح پورې دی اذان ویلی شوی دی او دی اول اقا د حی علی الصلاح پورې اذان جواب ورکړي د هغې نه بعد چې مؤذن کم الفاظ وایي د هغې سره شریک شي او اذان جواب په دغه ترتیب سره ورکړي. دویم سوال دا چې د اذان جواب ورکول واجب دی او که نه دی. نو د اذان جواب ورکول دا په دوه قسمه باندې دي. یو جواب دا دی چې انسان په خولې سره هغه الفاظ وایي کوم چې مؤذن وایي سوا د حی علی الصلاح حی علی الفلانه نو دغه اذان په خولې سره د هغې جواب ورکول دا مستحب دی دا سنت دی. او په فعل سره په عمل سره یعنی د مونځ دپاره تیاری کول او دس کول دغه شان جومات طرف ته تک کول نور کارونه پرېښودل دا واجب دی دا ضروري دی. نو دوه قسمه جوابونه دي یو په خولې سره ورکول دا مستحب دی او په فعل سره په عمل سره چې کار طرف ته انسان هغه پریږدي او مسجد طرف ته لاړ شي دا واجب دی ضروري دی. جی نصیر الله صاحب جی هغې سوال کړی دی جی چې د فجر په اذان کې یعنی د سحر په اذان کې که چېرته الصلاة خیر من النوم دا پاتې شي د انسان نه نو د دې څه حکم دی؟ جی الصلاة خیر من النوم دا ویل د سحر په اذان کې مستحب دی. که چېرې یو انسان دا په هره باندې دا الفاظ ته پاتې شي الصلاة خیر من النوم او نه وایي نو بیا دوباره اذان ویلو ته هیڅ قسمه څه ضرورت نشته دی. جی هاشم الله صاحب جی هغې سوال کړی دی جی چې د مغرب مونځ چې کوم دی د ماښام مونځ هغه د څه وخت پورې ادا کیږي؟ کولی شي انسان د څه وخت پورې؟ او د عشاء مونځ د ماسخوتن مونځ چې دی هغه د کم وخت نه شروع کیږي؟ جی د ماښام مونځ په دې کې تفصیلا به زه دا خبره لږ وکړم. اکثر طور باندې زموږ امامان صاحبان هم دغه شان عوام هم په دې معامله کې ډېر د نرمۍ نه کار اخلي او ډېر تنګ وخت د ماښام مونځ له ورکوي. د ماښام مونځ د غروب افتاب نه شروع شي چې کله نور پریوزي نو د دقې وخت نه د ماښام د مونځ ټایم شروع شي. دوه قسمه روایات دي. یو روایت دا دی چې ته کله تیاره راشي د تیارې نه بعد یو سرخی راشي په اسمان کې شفقي احمر ورته ویلی شي یعنی د اطرافو ته سرخی راشي. دغه سرخی چې کله ختمه شي په دې پسې کم خیال کړی نو بیا یو سفیدی راشي سپینوالی راشي د جنوب طرف ته هغې ته شفق ابیض ویلی شي. نو د دقې شفق ابیضه پورې مونږ وایو چې د ماښام ټایم دی. چې شفق ابیض دا کله داخل شي نو د هغې نه بعد د ماسخوتن د مونځ ټایم شروع شي. د ماسخوتن د مونځ ټایم د دقې سپینوالي نه بعد شروع شي او بیا د سحر د مونځ پورې ماسخوتن مونځ کیږي. اوس عام طور باندې دا ټایم چې اوس به مونږ ته څنګه پته لګي چې دا ټایم څومره دی د اسانو الفاظو کې نو هر څوک خو دا نشي کولی چې اسمان ته ګوري څه ترتیب شروع دی او څنګه سرخي ده څنګه سفیدي ده دا خو نشي کولی. خو زموږ علماء کرامو یو ټارګټ مقرر کړی دی د هغې دپاره. ټارګټ دا دی چې که چېرې د ګرمۍ موسم وي نو 1.5 غنټه
یو نیمه ګنټې پورې د ماښام نه واخله تر ماسخوتنه پورې دا وخت د یوې نیمې ګنټې په مقدار سره وي. یوې نیمې ګنټې په منځ کې دا د ماښام د مونځ ټایم دی. که چېرې موسم د یخنۍ شي نو بیا 100 ګنټه یعنی په وباندې 1 ګنټه دا د ماښام او د ماسخوتن د مونځ په منځ کې دا ټایم دی د ماښام. په دې وخت کې منځ کې د ماښام مونځ ادا کیدی شي. نو دې خبرو طرف ته که چېرې یو انسان توجه وکړي نو خو په اسانه سره په دې باندې عمل کیدی شي. اکثرو مساجدو کې زمونږ د ماسخوتن مونځ د هغه نقشې د ټایم نه هم مخکې چې کوم دی نو ویلی کېږي. که چېرې دا مخکې اذان وویلی شو دغه شان د هغې مونځ وکړی شو نو دا مونځ د ماسخوتن دا نه دی شوی دا به دوباره د دې اعاده چې کومه ده دا لازمه وي. نو لحاظه احتیاط پکار دی. د ماښام د مونځ ټایم دا د دغه وخته پورې دی لحاظه د دغه پابندي دا پکار ده. جی عبدالمجید صاحب جی هغې سوال کړی دی جی چې آیا د قرآن مجید دپاره چې څنګه اودس ضروري دی او بغیر د اودس قرآن مجید چې دی هغه څوک نشي راغستی لاس ورته نشي وروړی نو آیا د تورات زبور او د انجیل لپاره هم داسې کول ضروري دي؟ جی که چېرې علماء کرامو یو خبره لیکلې ده چې که چېرې دا کتابونه په داسې زمانه کې موجود وي چې هغه تحریف شده نه وي، تورات وي، زبور وي، انجیل وي، نور داسې صحائف وي او هغه تحریف شده نه وي، بالکل په هغه شکل کې موجود وي چې په کوم شکل کې د اسمان نه نازل شوي وي، نو بیا به دې له بغیر د اودس لاس وروړل دا به مکروه وي. لکه څنګه چې په اسلامی کتابونو لا تفاسیر شو غیره و غیره دې له بغیر د اودسه لاس وروړل مکروه دي، دا راغستل مکروه دي. چونکې اوس دې زمانه کې هغه مکمل طور باندې تحریف شده دي. د دې په بنا سره هغې ته بغیر د اودسه لاس وروړل هم دا جایز دي. د هغې حکم د قرآن مجید په شان نه دی چې هغه به بغیر د اودس نه هغه نشي راغستلی، بلکې د هغې حکم دا دی چونکې هغه تحریف شده دي نو بغیر د اودسه هغه راغستل جایز دي. جی آصف خان جی هغې سوال کړی دی جی چې که چېرته په چای کې یا په اوبو کې که چېرته دغه ور وغورځېږي مچ ور وغورځېږي نو د هغې څه حکم دی؟ عام طور زمونږ عوامو کې دا خبره ډېره زیاته مشهوره ده چې خامخا که چېرې په چای کې اوبو کې مچ ور وغورځېده نو دا به ته ډوبې، دا به ته ډوبې او د ډوبولو نه علاوه به دا نسکي. یو خبره دا مشهوره ده، یعنی دا یې دې حده پورې رسولې ده چې خامخا به دا مچ ډوبولی شي. دا یو جدا حکم دی د انسان د فطرته پورې، د انسان د مزاج او نفاسته پورې. دا خبره ذهن کې کیدی چې که چېرې د انسان سره د بنده سره داسې اشیاء موجودی چې که چېرې چی ده نو چې ورسره نور هم موجود ده نو داسې لازمي نه دي چې خامخا دغه مچ به په دغه کپ کې ډوبولی شي، د هغې نه بعد به هغه کپ څکلی شي. نه، داسې لازمي خبره نه ده، بلکې دا د دې دپاره ده که چېرې د چا سره نور چای نه موجوده نو دا دومره کولی شي چې دغه یو کپ چای دی ضایع کوي نه، دغه مچ دی پکې ور ډوب کړي، ځکه چې یو پر کې شفا ده او بل پر کې دا زهریله اثار دي، نو پته نه لګي کوم یو پر ور غورځېدلی دی نو ډوب کړی شي نو هغه اثار به ختم شي. نو د دې وجې نه که چېرې د انسان سره اوس نور داسې چای موجود ده، اوبه، نور مشروبات دي دا موجود دي، نو بیا دې دغه چل نه کوي، دغه دې غوزار کړي او دغه شربت دی، دغه چای دی، دا دی وسکي. او که چېرې نور څه وسه نشته نو د ضرورت تحت دغه کار کولی شي او بالکل د ده دپاره دا جایز دی. جی کوم ملګري چې زمونږ سوال کوي نو تاسو هغه سوال لږ په صفا الفاظو کې لیکئ نو په هغې باندې به بیا زمونږ نه وخت نه ضایع کېږي. بعضې ملګرو سوالات لیکل دي خو په بعضو الفاظو باندې زه نه پوهېږم نو بیا ټوله مسله تاسو یو شان لیکلي او مطلب ته بیا مونږ بل شان اخلو نو د هغې نه بیا بله مسله جوړېږي چې تاسو کوم مقصد دپاره سوال کړی. جی یو بل ملګري جی هغې سوال کړی دی جی چې که چېرته په کپړه باندې نجاست ولګي او هغه نجاست چې کوم دی هغه ووینځي خو صرف د هغې داغ چې کوم دی هغه پاتې شي نو آیا دا کپړه چې کوم ده دا صفا ده او که نه ده؟ جی که چېرې کپړه باندې داغ ولګي
لمن باندې بل څه ځای باندې داغ ولګي او هغه داغ د نجاست وي د ګندګۍ وي نو پکار دا دي چې انسان هغه 3 کرته ووینځي 3 ځله ووینځي یو پیر ووینځله بیا کپړه نه چوړ کړی شي دویم ځل باندې بیا ووینځله بیا نه چوړ کړی شي دریم ځل باندې بیا نه چوړ کړی شي د هغې نه بعد که چرې د کپړه باندې هغه اثر پاتې شي او کومه ګندګي چې ده هغه زایله شي هغه ختمه کړی شي نو هیڅ قسمه څه فرق دا نه کوي اثر دی باقی پاتې شي خو لیکن چې کم جسم دی او کومه ګندګي ده هغه چې زایله شوي وي د 3 وینځلو نه بعد نو بیا څه پروا نه کوي په دغه باندې مونځ هم دی ادا کولی شي او دغه کپړې صفا دي او پاکي دي جی رضوان تاجک صاحب جی مولوی صاحب په خوب کې ګرځېدل یا خبرې کول ولی انسان کی او د دې څه طریقه ده او څه عمل دی چې بیا نه کیږي یا څه وظیفه راته راکوي یا څه عمل طریقه وښایي پکار دا ده چې انسان کله اوده کیږي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ښودلې ده د خوب په هغې طریقې سره دی اوده شي اول دی دا ترتیب وکړي چې کوشش دې وکړي تبارک الذي دا سوره الملک دا مختصر شان صورت دی تبارک الذي سپاره کې 29 اول سر کې دا صورت دی تلاوت کی او بیا دی په سنت طریقې سره اللهم باسمک اموت و احیا دا الفاظ دی وای او مطلب دا دی چې الله جل جلاله زستا په نوم باندې وقتی طور باندې مړ کېږم او سحر به ان شاء الله بیا به راژوندی کېږم ستا په حکم باندې نو دی دا الفاظ وای دا خیلاس دا دی د دې مخ نه لاندې کی دا او په قبله طرف ته دی مخ کی او د دې په دغه ډډه باندې سملی ان شاء الله تعالی چې کله دا اذکار کړي او د دې سره سره سوره آیت الکرسی دا آیت الکرسی دا دی تلاوت کوي ان شاء الله تعالی د تبا نه بده په خوب کې خبرې کوي او نه به ان شاء الله تعالی د تنور څه ضرر ور کوي او د دې سره سره نه بده د خپل بسترې نه پاسي خو په آرام سره بده خوب کوي او سحر به پاسي ان شاء الله جی مسیح الله حقانی صاحب جی د ورځې خوب لیدلو څه تعبیر وی او کنه د تعبیر دا خو یو جدا دنیا ده د دې لپاره خپل رجال دي خپل علما دي لکه امام ابن سیرین رحمه الله غي تعبیر الرؤیا په نام باندې چې کوم کتاب مشهور دی غي طرف ته منسوب نو دا غي خو غي هم دا خبره لیکلې ده چې د ورځې د خوب د لیدلو څه حیثیت نشته دی او خوبونه چې اکثر تور باندې هغه رښتیا کیږي او نږدې وي نو هغه د شپې خوب دی او بیا خاص کر د شپې په خوب کې آخري کومه حصہ ده نو هغه زیاته معتبره وي د هغې وجه دا وي چې د ماسخوتنې کم سړی څه وخوري نو د هغې د آثارو د وجې نه مثلا سړی لوبیا وخوري نو لوبیا ګرمي ذهن باندې یو ګرمایش پریوزي د هغې د وجې نه کله د چا سره جګړه کوي په خوب کې کله د ټوپونه وایي د منډې وایي څه کوي که نه نو او چې سهار کېږي رو وخت تیریږي نو د هغې هغه آثار د روټۍ د ماسخوتنې آثار کمیږي دغه شان د ورځې چې د سمنډې ترړې والی څه خبرې کړي ذهن مصروف پاتې شوی نو تر سهاره پورې چې وخت تیریږي نو د ذهن دمه شوی نو سهار کې چې د کوم خوب وویني نو هغه رښتونی خوب ته زیات نږدې وي دا هغې علما کرامو د خوب متعلق دا خبره ذکر کړې ده جی احمد سعید صاحب جی چې د مازیګر مونځ قضا شي بیا څه وخت کول پکار دي د مازیګر مونځ کچرې د خپل ټیم نه واوړي دا اصل سوال داسې دی چې د مازیګر مونځ مثلا جمعات کې چا اونکه او داغه وخت تیرېده تر دې حده پورې چې زیړ مازیګر راغی نور زیړ شو نو په دغه وخت کې د دې مازیګر د مونځ ادا کول دا درست دي خو د دین علاوه د دقیقې ورځې د مازیګر د مونځ نه علاوه په دغه زیړی مازیګر کې نور مونځونه ادا کول درست نه دي نور کچرې عام سوالی ده چې د مازیګر مونځ ټیم قضا ادا کول درست دي نو ته په کم ټیم کې چې مونځونه ادا کول جایز دي مکروه اوقات نه دي په هر وخت کې ته دغه مونځ قضا راګرځولی شي جی مسیح اللہ خانی صاحب جی تراویح کی فضائل میں کوئی حدیث یا تشریح سے ہمیں مستفید فرمائیں اس پر میں نے تو پہلے بھی تراویح کے متعلق بات کی ہے اور تفصیلاً گفتگو کی ہے انشاءاللہ تعالی تراویح ٹرانسمیشن رمضان میں ہم کریں گے اور اس پر تفصیلی گفتگو وہیں پر ہم انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے جی شکریہ
جی عرفان الله صاحب جغیو سوال کړی دی جی چې د اودس نه بعد دا ګوته چې کوم ده دا اوچتای خلک نو د دې څه حکم دی جی دا اودس نه بعد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دا خلک وي او ګوته پکې د شهادت اوچتای تحتاوی کې علی مراقی الفلاح اغه لیکلی دي چې بالکل د دې حدیث تحت چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله چونکې د دین دا ثابتېږي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به کله دا تشهود وي یعنی اشهد ان لا اله الا الله نو ګوته به اوچتوله د دغه په تناظر کې دغه تحتاوی علی مراقی الفلاح د دې جواز چې کوم دی نو دا ذکر کړی دی بالکل اوچتول دا جایز دی. خجی دا بعضې ملګري به کې د نورو ځایونو جي لکه مثال کې مروت شو یا وزیر شو نو هغوی چې کومه پښتو لیکلي نو په هغې باندې لږ دغه ملګري چې کوم ملګري زمونږ هغه ژبو والایي چې پښتانه یي خو د هغې ژبه هغه ګرانه یي سخته یي لکه کویټه والا شوه دغه شان چې کوم دی نو زمونږ د مروت والا ژبه شوه درې والا وزیرستان والا نو دغه ملګري زمونږ که چېرې اردو وله ورځي نو اردو کې کوشش کوئ چې خپل سوال دا لیکئ انشاءالله تاسو ته به جواب میلاویږي. جی زهیب خان صاحب جغیو سوال کړی دی چې مسجد باندې زکات کیږي او کنه. جی مسجد باندې دا خبره ډیره اهمه ده او دې کې بې احتیاطي کیږي. په مسجد باندې زکات نه کیږي کچری یو کس زکات په هغه صورت کې جایز دی د هغې ادایګي هغه وخت کې درسته شي چې کله د دې غریب مالک جوړ شي دا قبضه کی او د مسجد دپاره څوک مالک نه وي چې د هغې مال قبضه کوي بلکې هغه خو د الله تعالی کور دی نو لهذا په مسجد لا زکات ورکول دا جایز نه دي. که چېرې چا مسجد له زکات ورکه په هغې کې ټیم واچاو دغه شان لنټرې پکې واچاو دغه شان د اوبو ځای جوړ که پکې یا چې کوم دی نو جنمازونه یې راوړه نو دا زکات د دې نه دی ادا شوی په دې سړي باندې لازم دا دی چې دوباره دغه زکات ادا کړي. نو لهذا د دې خبرې ډېر زیات احتیاط پکار دی. جی محمد الیاس مروت صاحب جی السلام علیکم. که چېرې له یو کس جوانی چې روزه ماته سوي وي جی جی او تر اوسه پورې کفاره نه ادا کړي اوس چونکې بوډا او د شپېتو چونکې بوډا او د شپېتو روزي نسي نیوی نو اوس د دپاره څه حکم د ده دپاره حکم دوسته دا دی چې چونکې اوس دا دې حد ته رسېدلی دی که چېرې حقیقت کې دی داسې بوډا شوی وي چې د قدرت نه لري په روژو باندې نو د ده دپاره اوس چونکې وخت یې تللی دی خو 2 میاشتې روجې نشي نیولی که د کفارې وي نو دی فدیه د هغې 2 میاشتو د روجو فدیه دی د هرې یوې روجې په مقدار سره فدیه ادا کی او که یقین دا وي چې او د حقیقت کې ضعیف شوی دی بوډا شوی دی واپس د عمر داسې نه جوړیږي چې دی پکې روجې استطاعت ولري. جی اسد الله غالب صاحب جی هغه وایي چې تراویح پر اجرت لینا کیسا ہے؟ تراویح پڑھانے پر یعنی ختم القرآن پر اجرت لینا اسی طرح تراویح پر اجرت لینا اگر ختم قرآن میں وہ ختم قرآن کر رہے ہیں حافظ صاحب تو ہمارے نزدیک 2 آرا ہے ایک جمہور کا اور ایک بعض علماء کرام کا. اگر ہماری رائے کو آپ ترجیح دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے اور یہ اکثر علماء کا قول ہے اور اسی کو ہم ترجیح دیتے ہیں. باقی بعض حضرات ایسے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تراویح پر اجرت لینا یعنی ختم قرآن پر اجرت لینا بلا شک جائز ہے. جی هدایت الله صاحب جی چې د جمع منځ کې درنه اول 2 رکعاته منځ وشي نو اخیری 2 رکعاته به تش کو کډک اخیری 2 رکعاته اغستا د امام سره چې کم اخیری اولنی شوي دي نو اغستا اخیری دي او اول چې به ته کم ادا کې نو هغه به بالکل ته ډک ادا کې. جی جهان ولی باجوڑی سے جی مولوی صاحب سے میرا یہ سوال کہ زکوٰۃ مصروفیت یا عذر یا صحیح کی حساب کتاب کے لیے 1 مہینے تک لیٹ کر سکتا ہے اور ایسا مال جو ادھار لایا گیا ہو مثلاً 1 لاکھ کا کپڑا ادھار لایا ہوں
इसमें यही ज़कात होगी या नहीं؟ جی زکات لیټ کول دا پکار نه دی چې لیټ کړی شي ځکه چې د ژوند څه پته نه لګي. نو پکار دا ده چې زکات لیټ نه کړی شي. البته که چېرې زکات لیټ شو نو د دې داسې څه حکم نه دی چې دا به قضا شي او خبره به ختمه شي. نه، زکات دا په هر وخت کې ادا کول جایز دي. د دې لپاره چې کال پوره شي نو پکار دا ده چې ته زکات ادا کړي. چې کال تیر شي او تا زکات ادا نه کړو داسې نه ده چې دا ستا د ذمې نه فارغ شو اوس ته زکات به نه ادا کړې. نه، چې کوم وخت کې تا ته فرصت میلاو شي ته زکات ادا کړه. دویم سوال دا چې تا په قرضو باندې څه کپړه راوړې ده، څه څیز دې راوړی دی، سودا دې راوړې ده، نو په دغه صورت کې په دغه قرضو باندې چې د دکان نه دغه قرض پیسې د دغه مقدار سره دغه سر لرې که. دا غینه بعد چې کوم دی نو چې ستاسو څومره ملکیت جوړیږي په دغه دکان کې مالیت ته د هغې موافق ته زکات ادا که. په قرضو باندې چې په تا باندې د چا قرض وي او ستاسو هغه څیز در سره نو په هغې باندې زکات نشته دی. रिजवान साहब जी, मेरे कपड़े नापाक हो गए, पानी नहीं था, फिर कैसे पाक करें? چې کله کپړې ناپاکې وي نو نن سبا انشاءالله داسې څه موقع به نه وي چې چا سره به اوبه نه وي او بل څه صورت داسې نه جوړېږي چې زه به کپړې نور ته کېدې او هغه نور به هغه کپړې وچې کړي نو صفا به شي. دغه صورت د کپړو دپاره نه دی، هغه د ځمکې دپاره دی، هغه د تورې دپاره دی. نو لحاظه دغه کپړه د دې دپاره وینځل چې کوم دی دا لازمي دي. یو خبره. دویمه خبره دا ده که کپړې داسې ناپاکې شوي وي چې هغه پخواني دورونو د خلکو په شان چې هغوی به کپړې وګرولې نو د هغوی هغه خاص ماده چې کومه هغه به دومره مضبوطه وه چې هغه به غوزاره شوه د هغې نه او کپړه پسې به څه پاتې نه شو. نو هغه دور نه دی پاتې شوی، لحاظه ستا دپاره د دغې کپړو وینځل لازمي دي. جی محب الله صاحب جی هغې سوال کړی دی جی چې د اسماء الهیه یعنی د الله تعالی د نومونو تمغې جوړول، بیجونه جوړول دا درست دی او که نه دی؟ د اسماء الهیه او دغه شان د آیاتو مبارکه تمغې جوړول، داسې بیجونه جوړول، داسې کتبې جوړول دا خو بالکل درست دي. خو لیکن چې کله دغه تمغې په داسې ځای کې استعمالیږي چې هغه د هغې اهانت کیږي، هغه راغورځېږي ځمکې ته یا چې کوم دی نو د هغې حفاظت نشي کیدی نو بیا بالکل درست نه دي چې دغه نومونه دغه شان آیات کریمه دا په هغې باندې ولیکلی شي. دویمه خبره د دې سره ذهن ته راله چې عام طور په ګوتمو باندې آیاتونه لیکلی کیږي. دا خبره درسته نه ده ځکه چې بعضې وخت کې انسان په داسې حالت کې چې هغه ناپاکی او دغه ګوتمې هغه په لاس کړي وي، دغه شان هغه باتروم ته ځي دغه آیاتونو والا ګوتمې هغه په لاس کړي وي، په ګوته کړي وي. د دې قسمه څیزونو نه احتراز پکار دی. باقي د کتبو خبره شوه چې هغې باندې آیات کریمه لیکل، دغه شان اسماء الهیه لیکل دا بالکل جایز دي. خو دې ته پکې خیال کول پکار دي چې د هغې څه اهانت نه کیږي او د هغې چې کوم دی نو عزت اور احترام کیږي. جی هدایت الله صاحب جی مولانا صاحب زکات په کومو کسانو کیږي؟ زکات یو چې کم غریب وي، انتهایی داسې غریب وي چې هغه صاحب د نصاب په خپله نه وي نو هغه سړي له ته زکات ورکولی شي. ولیکن د دې غریب به هم معلومات کې بعضې وخت کې یو سړي خو څښا کپړې څښا ټوپۍ په سر کړي وي ولیکن هغه کروڑپتی. یو سړی خو په اډه کې بازار کې سوال کوي، لاس بل ته اوږدوي ولیکن د هغه ګاډي ګرځي. نو لحاظه د دې خبرو ښه کوشش تحقیق پکار دی، د دې تفتیش پکار دی چې دا سړی غریب دی او که نه دی غریب، هغه ته زکات ته ورکولی شي. البته ښځه خاوند ته زکات نشي ورکولی، خاوند ښځې ته زکات نشي ورکولی اگر چې دواړه د غریبانان وي. او دغه شان سید چې کوم سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نسبی رشتہ دارانو کې راځي نو هغه سړي ته هم ته زکات نشي ورکولی. پکار دا ده چې د هغه سید سره معزز خاندان دی، د هغې سره د صدقات نافله نه هسې خیر او ښېګړه خیرات هغه ته ورکړی شي، زکات هغه ته نشي ورکېدلی. دغه شان یو سلسله د لاندې نه بره تلي وي یعنی زوی دی لور ده، دا خپل بره سلسلې ته زکات نشي ورکولی، پلار ته نشي ورکولی، نیکه ته، ډېر نیکه ته وغیره وغیره. لور دغه شان پلار ته هم
خپلې مور ته هم خپلې نیا ته هم دغه شان سلسله دغه شان یو سلسله چې څنګه بره ده لاندې هم ده. هغه سلسله څه ده؟ دا چې زوی خپل زوی ته نشي ورکولی، پلار خپل زوی ته نشي ورکولی، دغه زوی بیا بل زوی ته نشي ورکولی. دغه سلسله په لاندې نوسۍ کړوسۍ وغیره دغه شان نوسۍ کړوسۍ وغیره لور او زوی دا ټوله سلسله لاندې چې څومره د دې ته هم نشي ورکېدی، بره چې څومره سلسله ده دې ته هم نشي ورکېدی. جی زیشان احمد هزاروي صاحب جی هغې سوال کړی دی جی چې د نوټونو په آپس کې په خپل منځ کې تبادله څنګه ده، یا چې کوم دی یو کس دی هغه په زړو نوټونو باندې نوي نوټونه اخلي او زړو نوټونه زیات ورکړي او نوي نوټونه هغه په کمې پیسې راواخلي، نو دا څنګه دي؟ جی دا عام طور باندې دا خو زمونږ د اخترونو کې چې کله اخترې نږدې شي نو د بینک کې داسې ترتیبي چې دا نوي لوټونه راځي نو هغه بینک والا د 100 روپو نوټ یو چیک چې تاله درکوي نو هغه په 110 روپۍ باندې ورکوي. نو دا خبره یاد ساتئ چې کله د یو ملک کرنسی دا برابر وي یعنی 10 روپۍ د نورو 10 روپو سره یو شانتي دي نو دا خو په یو وخت کې لاس په لاس مساوي طور باندې ورکول درست. یعنی زه تاله نوی لوټ درکمه ته ماله زول لوټ راکې د حق مقدار مطابق چې 10 مې درکړي 10 لاله ته راکې ستا زوړي زما هغه نوی دا جایز ده، خو نقد چې وشي لاس په لاس وشي دا جایز دي. خو لیکن کچرې زه 100 روپۍ ستانه نوی اخلمه او ته ماله 110 روپۍ راکې نو په دې صورت کې د دې نوټونو تبادله د یو بل سره کم و بیشی سره دا ناجایز ده، دا حرام ده او دا سود ده، لہذا د دین اجتناب پکار ده. جی ایوب خان صاحب جی د کراچۍ نه هغې سوال کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب بیعت کرنے کا کیا حکم ہے، نقشبندی قادری؟ جی ہمارے یہ سلاسل نقشبندیہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ سہروردیہ سلسلہ چشتیہ یہ تمام سلاسل بالکل برحق ہے. اس میں بیعت کرنا کسی شیخ اور بزرگ کے ہاتھ پر جو متبع سنت ہو، جو بالکل حق اور سچ ہو اور اکابر علماء کرام کا اس پر اعتماد بھی ہو تو اس سے بیعت کرنا بالکل جائز ہے. اور آج کل کے اس زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ بندہ اپنے تزکیے کے لیے کسی متبع شیخ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور سلوک میں داخل ہو. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ بیعت کریں اور اس میں کسی قسم کی آپ پر کوئی وبال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضروری امر ہے، ہمیں کرنا چاہیے بیعت کسی متبع شیخ سے. اور متبع شیخ کے لیے ہمارے حضرت دادا جی حضرت سندل بابا جی نور اللہ مرقدہ اس کی کتاب تحفہ سندلیہ میں حقوق شیخ کے نام پر ایک مضمون ہے، ضرور وہ آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو پھر معلوم ہوگا کہ متبع شیخ کہ پہچان کس طرح ہوگا. تو اس کے ضمن میں انہوں نے چند چیزیں ذکر کی ہے، جب آپ کسی شیخ میں وہ دیکھ لے تو آپ سمجھ جائے کہ انشاءاللہ یہ متبع سنت ہے، ہمیں اس سے بیعت کرنا چاہیے. جی شکریہ. جی رضوان صاحب جی تاسو ته مخکې سوال وی خو هغې وایي چې پھر خشک ہو گئے معلوم نہیں ہے کہ کون سا جگہ ناپاک ہو گیا تھا. پھر پتہ نہیں ہے آپ کو کہ کون سی جگہ وہ ناپاک ہے تو پھر آپ کو پورا جو ہے وہ قمیص ہے کوئی اور چیزیں چادر ہے پھر سب تمام مشتبہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری چادر جو ہے وہ پورا چادر ہو یا کوئی کپڑا ہو اس کو دھو لینا چاہیے. ویسے خشک ہونے سے کپڑا صاف نہیں ہوتا. جی شکریہ. محمد سمیع اللہ صاحب جی السلام علیکم مفتی صاحب، د فجر فرض و نفس سنت کیږي او کنه الله مخاده وبار صاحب؟ جی د سحر د سنتو موافق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر تاکیدات فرمایلی دي. د دې وجنه دا مؤکد ترین سنت دی په سنتو کې، د دې بجا اوري ډیر لازمی ده د نورو سنتو په نسبت باندې. لہذا علماء کرامو دوه قسمه خبرې ذکر کړي دي. اولنۍ خبره دا ده چې یو انسان دی دا غنه د سحر سنت هم قضا شو، دغه شان د سحر فرض تی هم قضا شو او دی په قضا وخت کې کوي، یعنی نور راوخته په د باندې چې راپاسې په دغه وخت کې د فرض ادا کوي، نو دته پکار دا ده چې دا سنت وسره هم ادا کی.
یو خبره شوه. دویمه که چرې د جومات ته لاړ په داسې وخت کې لاړ چې امام صاحب ولاړو نو دی وګوري که چرې امام صاحب د په آخري قاعده کې لاندې کولی شي په آخري قاعده کې لاندې کولی شي د دغې 2 رکعاتو په دغې قاعده کې لاندې کولی شي نو دی دغه خپل سنت وکي او داسې دې نه پرېږدي. که چرې نشي لاندې کولی دی دغه فرض مونځ وکي او د امام محمد رحمه الله په قول باندې فتوا ده. هغې فرمایي چې بهتره خبره دا ده چې کله نور راوخیږي نو دقه 2 رکعاته سنت چې د دنه کم پاتې شوي دي دا د دوباره ادا کی او دغه سنتو انشاءالله الله تعالی به په دې باندې دله اجر ورکوي ځکه چې مؤکد ترین سنت دي. نو لہذا چې کله نور راوخیږي نو تاسو دغه سنت ادا کوئ. جی محمد احمد صاحب جی مہر نبوت والی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ مہر نبوت والی انگوٹھی تو مہر نبوت والے کے ساتھ خاص تھی نا اس لیے ہمیں وہ نہیں پہننا چاہیے. جی میر معاذ اسلام جی السلام علیکم مفتی صاحب څنګه مفتی صاحب په جماعت کې چنده کول جایز دی او کنه؟ په جماعت کې چنده کول جایز دی خو چې د نیک کار د پاره چنده هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې تشریف فرماو. یو صحابي راغی هغه صحابي ډیر زیات کمزور او غریب نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه کېناسته. هغه صحابي حضور صلی الله علیه وسلم هغه ودرولو مقصد دا و چې دا خلک ورته وګوري او د سره خیر ښېګړه وکړي او دا بالکل ثابت دی په مختلفه موقعو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چنده غوښتې ده تر دې حده پورې چې بلال رضی الله تعالی عنه هغه هم یو پیر د بخاري روایت دی ورسره او آواز به هم لګاو د زنانو داسې زنانو مجلس هم په هغې کې به هم آواز لګاو چې تاسو چنده ورکئ. نو لہذا دا ثابت ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه. خو چې د مسجد دپاره یا د نیک کار دپاره داسې نه چې د روډ دپاره اوس چې کوم دی نو ته په جومات کې چغې شروع کړي چې دا چل هغه چل د پول دپاره په جومات کې چغې شروع کړي او بدنظمي شروع کړي نو دا که بیا د هر څه دپاره بدنظمۍ سره درسته نه ده او داسې عامه دا درسته. جی محمد الیاس مروت سے مولانا صاحب کچری یو کس جاب په پیسو یا د لفظ باندې زنه پوهېږم باندې حاصلې کی د تنخواه به حلاله یو که حرامه؟ کچری یو کس رشوت ورکی عام الفاظو کی او هغه د ځان دپاره څه جاب حاصل کی نو کتلی بشي کچری دا سړی مستحق وي د دغه جاب د دغې نوکرۍ دپاره دا شخص اهلیت لري دا اهل وي او دغه وخت کې داسې څوک نه چې په ده باندې معتبري په دغه اهلیت کې نو د ده دپاره پیسې ورکول بالکل جایز دي چونکې دا د ده حق دی د ده نه ضایع کیږي او د حق دپاره پیسې ورکول دا الله جل جلاله به انشاءالله دا په رشوت کې نه راولي. یو خبره. دویمه دا که چرې چا دغه شانتې په پیسو سره نوکري واغستله نو بیا دا خو د غلط کار کړی دی. که چرې حق نه او د واغسته نو ده خو غلط کار کړی دی پردی حق والی دی. خو به هر حال چونکې اوس دی نوکر شوی دی په جاب باندې دی په سروس باندې دی لہذا ده ته دغه تنخواه اغستل دا جایز دی. جی ایوب خان صاحب جی مفتی صاحب مولانا الیاس گوبند صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں مولانا الیاس گوبند صاحب کے ہاتھ میں. جی جان ولی باجوړي صاحب جی هغه وایي چې مولوي صاحب چې د سړي کپړې باندې نجاست لګېدلی وي او جماعت کې ولاړ وي وریاد شي بیا څه کول پکار دي چې شاته کسان هم ولاړ وي نو مونځ د دې وشو که نه بیا به دا اعاده کوي د دې مونځ؟ که چرې د په کپړه باندې نجاست وي دومره حده پورې نجاست وي چې د مقدار نه سیوا شوی وي د نجاست نو د ده مونځ نه دی شوی په ده باندې د دې مونځ اعاده لازمه ده. که چرې دومره مقدار وي چې معمولی غونده کې مقداري د دې ورغوي د دې میز نه دا کم مقدار وي او ده ته پته نه وي او مونځ یې پې کړی وي نو بیا د ده مونځ شوی دی. خو که دویم مونځ پې کوي نو په کار دا ده چې دا صفایي اختیار کړي د هغې نه بعد مونځ ادا کی هغه ځای صفا کی. اوس په مونځ کې ورته رعایت شي او مقدار زیات دی مونځ پې نه کېږي نو او شاته که دی راځي نو نمازیانو ته تکلیف دی نو په کار دا ده چې دی خپل سلام وګرځوي
او د مونځ نه ځان خارج کی او خیر سایډ ته کینی یا په خپل ځای باندې کینی نو دا د دپاره بهتره ده د دې نه چې د شاته راځي او د خلکو په اوږو باندې خپېږدي یا چې کوم دی نو خلک ډسټرب کوي د دې نه دا بهتره ده چې په خپل ځای باندې په آرام سره کینی. جی هدایت الله صاحب جی هغې وایي چې مفتی صاحب زکات په خپل خور یا لور باندې کیږي؟ زکات خپل خور له خو ته ورکولی شي چې کله هغه غریبه وي او سیده هم نه وي، خو زکات ته خپل لور له نشي ورکولی. جی محمد احمد صاحب جی ټیم هم د پروګرام چې دی هغه زمونږ ختم شوی دی، خو ملګري سوالات کوي نو دا سوال جواب ورته ورکوي، بیا به زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه اختتام ته رسي. محمد احمد صاحب جی 4 توله سونه باندې زکات شته که نه چې چاندي او پیسې نه وي؟ جی 4 تولې سونه چې کله دا د چاندۍ هم د دې سره مقدار ورسره وي د کمې زنانه سره یا سړي سره نو بالکل په دې باندې زکات لازم دی، چونکې چې کله دا دواړه سیزونه یو ځای شي چاندي او دغه شان سونه نو د دې مقدار به بیا مونږه د نصاب اخلو د چاندۍ او د چاندۍ مقدار 52 تولې چاندي ده او د هغې نه تقریبا 41 یا 42 هزار روپۍ جوړیږي د 52 تولې چاندۍ نه او د یوې تولې سونې قیمت د 80 هزار باندې خرڅیږي یا 85 هزار باندې خرڅیږي، اغستلی شي خو ګرانه خو خرڅیږي تقریبا په دومره، لهذا که یوه توله هم وي او چاندي ورسره وي نو په دغه صورت کې هم زکات لازم دی چې جایې کې په 4 تولو باندې. جی دعا وکړئ دوستان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وسیله سره زموږ د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي، یا الله د نارینه او زنانه ګناهونه معاف کړي، یا الله د رمضان المبارک ورځې شپې نږدې دي، یا الله موږ په خیر او خیریت سره د رمضان المبارک دغې میاشتې ته ورسوي، یا الله زموږ زړه کې شوق جذبه همت پیدا کړي، یا الله د عبادت کولو یا الله د خالص ستا د بندګۍ کولو توفیق را نصیب کړي، یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجات بلند کړي، یا الله موږ څومره څه وویل یا الله که چېرې غلطي شوي یا الله د دې معافي موږ ته وکړي، یا الله څومره خلک تپوس کوي سوالونه کوي زموږ دا پروګرام اوري هغې ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي، زموږ څومره مسافرونه دي یا الله هغوی په هغه ځایونو کې یا الله چې څه قسمه مصیبتونه دي هغه د مصیبتونو نه خلاص کړي، مشکلات یې ختم کړي، یا الله زموږ غیبي امداد او تعاون وفرمایي، یا الله زموږ د مدرسې سره ادارې سره څومره خلک امداد کوي تعاون کوي یا الله د هغوی دنیا او آخرت ښایسته کړي، د هغوی مالونو کې عمرونو کې کاروبارونو کې یا الله کورونو کې اولاد کې خیر او برکت پیدا کړي، یا الله د کرونا وایرس باندې څومره خلک اخته دي د دې بیماران دي یا الله شفای کامله عاجله مستمره ورته ورکړي، څومره خلک یا الله په حفاظت کې تر اوسه پورې دي یا الله ټولو ته حفاظت ورکړي، یا الله په خپل حفظ او امان کې موږ ټول ولري. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه. جزاك الله.